پروګرام کې تاسو چې دا خبره ترې روانې دي د سونه پښتونخوا د فیسبوک پاڼې باندې هم مونږ د ټیم لایو یو، تاسو آواز اورئ او مونږ وینئ. او پروګرام کې چې کوم مونږ نن موضوع ټاکلې ده نو هغه دا دی چې مشکلات یا مصیبتونه چې مونږ خبره وکړو نو دا د انسان ژوند یو غټ استاذ وي او دغه استاذ مونږ نما ولې ورکړې ده ځکه چې مصیبت راشي او کله چې مشکلات راشي نو هغې نه زده کړه هم کېږي. او زده کړې دپاره چې دا بیا درې شیزونه ما چې دا په ریډیو اورېدونکو دپاره هم ویلي چې په هغې کې صبر پکار دی، په هغې کې چې دا حوصله پکار ده، او دریم پوینټ چې کوم دی هغه د شکرګزاري پکار ده. ځکه چې که چېرې مونږ دغه درې شیزونه په مونږ کې نه وي نو بیا چې دا مسله جوړیږي. ځکه چې بیا انسان داسې دی چې انسان په ازمایش کې وي کله که نه نو بیا هغه کله کله مایوسۍ ښکار هم شي. نو په کار دا نه دی چې مونږ د مایوسۍ ښکار شو. ځکه چې زما د پروګرام موضوع چې کوم دی هغه دا دی چې مصیبت چونکې مصیبتونه چې دي هغه استاذ خو دی د ژوند نه د یو انسان خو به طور استاد چې د زمونږ په زندګۍ باندې څه سخت اسباق هم چې دا مخې ته راتللی شي او هغه اسباق چې کوم خبره که مونږ وکړو، کټن خبره که مونږ وکړو، مشکلات خبره که مونږ وکړو، تجرباتو خبره که مونږ وکړو، حالاتو خبره که مونږ وکړو نو دا د انسان په ژوند کې یو سختي راځي، دوک راځي، ازمایش راځي. دا یو ذریعه ده چې دا مونږ ته پته ده او مونږ په ژوند کې راځي. خو هغې دپاره چې دا بیا مونږ څه تیاري پکار ده ځکه چې ډېر شیزونه دي چې هغه زمونږ ژوند چې ده هغه ډسټرب کولی شي. ډېرې داسې کیسې دي چې هغه مونږ په ژوند کې چې دا راتللی شي خو هغې حقیقت تسلیمول چې دا هغه هم ضروري دی. ځکه چې یو شیز زه به تاسو یو مثال درکړم چې لکه دا مثال ما مخکې هم د ریډیو اورېدونکو ته ورکړو چې مرګ چې کوم د دې نه پټېږي څوک نه پټېدلی شي او نه پټېدلی شي. مونږ که خبره وکړو دا یو داسې لار ده چې دا حقیقت دی او حقیقت په تسلیموي. نو بیا په ژوند کې ډېر خلک داسې وي چې هغه مونږ ته ډېر نږدې وي چې کله هغه وفات شي، هغه کله د دې دنیا نه لاړ شي نو بیا زمونږ ژوند چې کوم دی هغه د هغې مثال داسې شي لکه موټرسایکل دوه پهیې وي او موټرسایکل چې ته یوه پهیه هم ته پنچر کړي یا ته وباسې نو په یو پهیه چې دا انسان نشي تللی. خو بیا انسان ته الله پاک چې صبر ورکړي، حوصله ورکړي او حوصله چې ده ډېر غټ یو شیز دی او ډېر غټ پرمختګ دی د ژوند. نو حوصله چې ده بیا انسان ته چې الله پاک ورکړي نو بیا په هغې باندې هغه خپل ژوند چې ده هغه تېرولی شي. نو هغې دپاره شکر پکار دی. صبر شکر دا تړلی دي. یو طرف ته به صبر هم کوې بل طرف ته به شکر کوې نو هله به حوصله پیدا کېږي دې میانځ کې. نو حوصله ډېره زیاته ضروري دی او پکار هم دا دی چې مونږ د ژوند ډېره هغه څیزونه چې هغه زمونږ په ژوند کې چې دا مشکلات چیلنجونه چې له مخې ته راځي مونږ ځان مضبوط کړو هغې دپاره، باشعوره کړو ځان هغې دپاره، هغه ازمایشونه حقیقت تسلیم کړو. ځکه چې مونږ ژوند تېرو نو ډېر څیزونه چې دا هغه حقیقت تسلیمول چې دا هغه ضروري هم دي. اور بیا مصیبت چې کوم دی دا زمونږ د استاد نه ما مې چې ورکړې ده د مطلب دا دی چې مونږ دې نه ډېر زیات چې دا زده کړه کولی شو خو که مونږ وګورو ځکه چې یو غلطي چې مونږ نه کېږي او هغه غلطۍ باندې دوباره غلطي کوو نو دا بلنډر جوړېږي او دا غلطي نه بلکې بلنډر او بار بار ریپیټ کول دا د ژوند دپاره ښه خبره نه ده. نو په کار دا دی چې مونږ کومه غلطي وکړه، کوم یو شیز مو وکړو نو هغه چې دا په ژوند کې دوباره کوشش وکړو چې هغه بیا را نه شي. خو بعضې څیزونه داسې وي چې هغه مونږ هغې کې بېوسي وي، مونږ هغې کې بېوسه وو چې هغه زمونږ په وس کې نه وي، هغه خو بېله خبره ده. نو انسان باندې دوک راځي، تکلیف راځي، مصیبت راځي نو دا ازمایشونه، دا تکلیفونه، دا چیلنجز د ژوند حصه ده. د ژوند حصه چې کومه ده نو دا به مونږ به طور انسان به طور چې دا یو مسلمانو دا مونږ فیس کوو او دغه تجرباتو نه به تېرېږو او دغو به چې دا مونږ دې دپاره چې دا بلکل اکټیو و همیشه. ځکه چې که مونږ وګورو بعضې داسې څیزونه وي چې هغه مصیبت پسې مصیبت انسان ته راشي، خوشحالۍ هم زیاتې وي خو بعضې مشکلات چې کوم دي هغه د انسان ژوند چې ده ډېر زیات چې ده ډسټرب کړي. خو مونږ به هغه ډسټربنس نه راوځو، مونږ به هغه ځان کې حوصله پیدا کوو. همیشه چې مونږ مشرانو سره میلاو شو نو هغوی چې مونږ ته وګوري نو وایي بچو څه چل ده، ولې بیمار یې، ولې خفه یې، څه کیسه ده. اوس اورېدونکي
یو عبدالقدیر ما سره په اوس په ریډیو باندې لګیا و، نو هغه راسره خبرې وکړې. نو هغه دا خبره وکړه، وایي ما مشر سره یو ورځ ملاو شوم، هغه راته دا خبره وکړه چې یاره ته ولې خفه یې؟ ما ورته یو بس لږ خفګان شته دی. وی هغه وی قلم در سره شته، پاڼه شته؟ وی ما یو شته دی. د مدرسې سټوډنټ و، د دینی مدرسې سټوډنټ. هغه وی چې ما ته ولیکلو چې یہ وقت بھی گزر جائے گا، وی دا وخت به هم تیر شي. نو په کار دا دی چې مونږه وی ته دې ته ګوره که تا باندې ښه وخت وي، وی ته دا وایه چې یہ وقت بھی گزر جائے گا، ایسا نه ہو کہ کل بورا وقت آ جائے اور پھر جو ہے نا. نو دغه شانته وی که ښه وخت وي او که بد وخت وي، که بد وخت راغلی وي هغه هم د ځای کې دا تسلیموه چې یہ وقت بھی گزر جائے گا. نو چې بیا د وخت تیریږي نو په کار دا دی چې مونږه د ډېرو څیزونو چې دا خیال وساتو. 09152544143 او سونه پښتونخوا د فیسبوک په پاڼه مونږه تاسو وینئ، هم هغه خبرې اترې خو به روانې وي، ستاسو کمنټس به وي، ستاسو مینه به وي، ستاسو احساسات به وي. خو کال طرف ته ځم چې څوک تېره سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروګرام کې هرکلی درته وایو، څوک او کم ځای نه؟ دلنواز خبره کوله ګمبتي نه. کم ځای نه؟ ګمبتي نه. دینبتي دا چېرته دی؟ ګمبتای بارو نه پوښتای. صحیح. څوک خبرې کوئ؟ نواز. نواز. پروګرام کې هرکلی درته وایو، څه به وایې نواز؟ خوش نصیب ټاپر ته ورپلی کا. صحیح ده، ضرور به پلی کوو. ډېره زیاته مننه. وړوکې ماشوم وایي مونږ ته پکې ټاپې پلی کا. نو ځه مونږ به کوشش کوو اخري کې به تاسو ته یو ګانه پکې پلی کېږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروګرام کې هرکلی درته وایو. ډېره مننه صاحب. وایي څنګه یې؟ زه دې ښه ده، الحمدلله. ملاخېل خبرې کوم لاهور. الحمدلله ملاخېل د کویټې څخه که لاهور څخه؟ لاهور. نو بس الحمدلله. څنګه یې؟ ښه یې؟ جوړ یې؟ شکر الحمدلله. ته څنګه یې؟ تا طبیعت مزاج ښه ده؟ الحمدلله. اور لاهور کې موسم څنګه دی؟ بس د ورځې موسم ګرم وي، د شپې بیا لږ موسم غوندې برابر. ها فوګ خو نه وي هلته؟ سموګ فوګ شته که نه؟ لږ شته پکې. ها بیا خو ستاسو کاروبار هم چې د هغه شی نه وي که نه؟ والله دا خو سره تړلي دي که نه. بس دا خو سره تړلي دي. بس دا کیسې خو وي. اور کاروبار دې څنګه دی؟ کاروبار هم ماشاءالله ښه ده. ښه ده؟ بالکل. باسې کاروبار دی ښه. او کلي ته ځې راځې که نه؟ که بیخي بس کلي ته به یوه میاشت لا نور بلین دی، کلي ته ځم بېرته به بیا راځم. ها یو ورځ دپاره؟ یا 8 شپو کښتۍ لپاره به ځم، بېرته به بیا راځم. ما وایي که وایي یو ورځ دپاره، ما یو ورځ خو به ته لاړ شې او را به شې. ونه دومره بیا کرایه نه ارزي. زیات کرایه لاړه شي. دا خبره خو شته. والله د کویټې څخه داسې الحمدلله خبرې وکړي چې الحمدلله. د ستاسو زبان به مونږ څنګه زده کوو؟ بلکې څنګه؟ تاسو زبان به موږ څرنګه زده کوو؟ دا به انشاءالله داسې ما تاسو سره کښېنو، اوس به ګنټې ګپه به کوو یا په ریډیو کې. تېرې خوښه دې نه ده چې پروګرام کې د 8 بجې نه اخلم او 10 بجو پورې صرف ته خبرې را سره کوې، زده به یې کو بیا. دا دې ملا خبره وکړه. دا به ښه وي که نه؟ بالکل. الحمدلله. خوشحال اوسې. اور څه به وایې موضوع په هکله؟ غواړم ماته د ګوره لکه زموږ په لایف زندګي کې نه هغه د ټولو نه غټ کردار چې دا هغه مور او پلار د بیا استاد ده. جی جی جی. لکه ته چې نن په دا چیر باندې کرسي باندې ناست خبره کې دا ټول اپریشیټ دی، هغه ټیچر لږي که نه؟ هغه ټیچر تا ته زده کړه درکړې ته پر دا پلیټفارم باندې ناست دی. بالکل بالکل. دې کې شک نشته. اوس هم اسټوډنټانو ته دا ریکویسټ ده چې اوس هم ایجوکیشن تعلیم کې مستقیم موږ د ماسټرانو ریسپیکټ قدر عزت وکړو که نه؟ بالکل. د ټیچر استادانو خو ډېر زیات خیال ساتل پکار دي، عزت کول پکار دي. بالکل. اوکې الحمدلله. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. اورېدونکي هم راځي 09152544143 524143 باندې تاسو سره خبرې ترې روانې دي. اور ګڼ شمېر اورېدونکو سره لیدونکي هم مونږ ویني، کامنټس هم روان دي. ستاسو کامنټس هم د پروګرام حصه جوړو، خو څو پکې کال ځخلو بیا به کامنټس ته راځو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. په خیر راغلی. هرکلی درته وایو. څوک او کم ځای نه رالو؟ لږ مې وپېژنه که نه؟ زه څو خبرې کوم یې توسې په خیال. یاره ما ته خو بوړی نه لاګې. نه که نه نورګل خبرې کوم د جمرود ګودر نه. جمرود ګودر نه نورګل یې؟
او کنه زه تاسې پروګرامونو سره ډېره زیاته مینه کوم بیا پسې تاسې پروګرام کې مې والا چې ډېر زر کال ولګېدلو ښه بس تا مینه ده که نه ځکه د زر کالو لګېدو او کنه او نورو ته څنګه یې او په خپله هم والا چې خوږه خال کې و که نه خوشحال اوسئ تاسو هم پروګرام خوږی هم ماشاءالله تاسې ډېر زیات ښکلی وي بیا پسې تاسې خبرې کاوګړه او چوني او دا سونه اف ام 99.4 والا چې په تاسې مو دې ښکلی دی بیا پسې سونه اف ام 99.4 والا چې تاسې رو ژوندی کړی ماشاءالله په خپل غږ مو دې ورور جانه آباد اوسئ آباد اوسئ جی او جی ټاپک فالون پې ورسو که نه جی 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 او تاسې مو سره لږې معمولي پیښې وکړې ډېرې زیاتې وښې وي ورور جانه دا چین پیښې نه وي که نه دا چین والا پیښې کوي شنګ چنګ چنګ شانګ شنګ چنګ چنګ څنګه شوان د تا چېرته د چین زبان زده کړی دی چې پوه شوې د چین پیښې کوي دا معمولي مې والا چې وکړې یو وختونو کې تو چې تا کولې بیا مې والا چې لږې موبایل ته مې د پروګرام کې لګي وکړې یاره خبره دې ټیک ته خو چا اخره کې به درته کوم که اخرې چې فیسبوک نه خوښ شو که نه اوس په فیسبوک یو هسې نه چې چین پین چې دا بیا وایرل شوي وي که نه چا نه ته به بیا غوښته او که نه او دا بله دا خبره مې کوله دا لکه دوپړې مې ورته وم په خوله مو دې که تاسې اجازات بیا او ټاپک فالون پې ورسو مو ویل لږ ګپ مې سره وولې والا چې ورور جانه نه دوکړې وای او که نه په خوله مو دې دا څه وایي څنګه دوکړې وای ته ما ته وښیه غوږ یې ته ونیسه یو منټ یې دوه یې ته وان که تاسې نه اجازات نه 2 منټ خو به ډېر اوږد شي خو داسې یو 30 سکنډ یې وګه ځه غوږ یې ته ونه یا واورئ ښه دا اوس دوکړې وایي په خوله باندې وایي زه دوکړې وایم درته باندې وکړو ورور جانه واو نه نه ډېر ښه پوه شوې بس دلته هلکان نږدې ورته تویدو وایي دومره ښکلې دی او کنه بس دا تاسې پروګرامونو کې موږ داسې ناخري ونکو بس اورېدونکو په مخ باندې هم لږې موسیقي روشي موږ داسې خبرې نه کوو که نه بالکل انټرټینمنٹ هم ضروری دی اور نورګله خلک هم لږ تېر شو لږ سزدا کې بس پاکستان کې ډېر دا مصیبتونه او ټینشنونه ډېر زیات دي مو ویل لږ خلکو په مخ باندې هم لږ موسکا روشي بس په کورن ته موږ هسې ښې ښې خبرې وکړو عامې کور خبرې وکړو او هسې ګډې وډې خبرې ونه کړو خلک ته سزدا کې موږ هسې خبرې وکړو روغ جانه او تو ټاپک هم ماشاءالله ډېر زبردست راوړی که نه جی 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 دا مصیبتونه مو دې ته یوه خبره وکړه ورور جانه ډېر څه ونه وي نور اورېدونکي هم پرې درومي او زه دومره وایم مصیبتونه او دا تکلیفونه او دا غمونه او په هر چا والا چې ډېر زیات راوندي که نه او موږ یې ته په کور دی موږ یې ته ځونونه لرې کړو موږ یې سره جګړه مې هغې سره کولی شو دا مصیبتونه او تکلیفونه او ټینشنونه والا چې په هر چا ډېر زیات راوندي موږ یې سره جګړه وکړو ډېره زیاته وښاوي ډیره زیاته مننه خوشحال اوسئ نورګل افریدی موږ سره جمرود نه په لاین باندې خبرې اترې راسره وکړې او دوکړې پکې هم چې دغه کړې وي لږ بچي ده دوکړه پکې وکړو ما یې د دوکړه به پکې څه وي السلام علیکم السلام علیکم پروګرام کې هرکلی درته وایي ستاسو غږ ټیک نه دی لږ که ځای چینج کړئ سفید څنګ نه څوک خبرې کوئ فرهد اواز تاسو کټ کیږي تاسو بیا ټرای وکړئ فرهاد موږ سره سفید څنګ نه خو د ده اواز کټ کېدو تاسو بیا ټرای وکړئ په 09152541443 السلام علیکم هلو السلام علیکم ها څه ټیکنیکل ایشو کېدلی شي تاسو بیا ټرای کولی شئ موږ به وګورو ټیکنیکل سټاپ چې د هغوی به څه د دا شیز وګوري چې څه وجه کېدلی شي خو بیا هم تاسو ټرای کولی شئ زموږ موضوع ستاسو کمنټس هم روان دي ګډ شمېر اورېدونکي کمنټس د لاره هم راځي سب سے بہترین احساس یہ جاننا ہے کہ آپ کی موجودگی اور غیر موجودگی دونوں ہی کسی کے لیے معنی رکھتی ہے یا نہیں حمداللہ ملحل سلامونه کوي او دغه خبره هم ویلې ده او صرف دو چیزیں ہے جو زندگی میں واقعی اهمیت رکھتی ہے ډېره زیاته مننه اور دا حمدالله ملحل وای او سلامونه کوي ویلکم ټو دی شو وای لاهور نه یم ریډیو کینګ وای سلامونه وعلیکم سلام وای ایم کینګ امیر افریدی فرام پېښور ډېره زیاته مننه ریډیو کینګ او حمدالله ستاسو هم ډېره مننه حیدر افریدی سلامونه کوي کراچۍ نه وای ویلکم ټو د شو په خیر راغلی نو موږ به تاسو ته وایو چې په خیر راغلی حضرت عمر چې دا سلامونه کوي پروګرام نایس دی اور پروګرام اورمه او ډېرې
دا د څه لیکلي اخري کې په دې پوه نه شوم. تاسو بیا چې دا ماته بل کمنټ کې هم ویلی شي وضاحت وکړئ چې تاسو څه وایئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروګرام کې هر کله درته وایو لږ اواز راوچت کې ستاسو اواز سلو دی. ډېره مننه. جی 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 څوک؟ د پېښور نه. اواز ستاسو ډېر زیات سلو دی او ماته بیخي اواز نه راځي او ریډیو باندې خو بیخي څوک نه اوري. که لږ مو اواز راوچت کړو یا هینډ فري مو اچولي دا وباسئ. اوس وشو. ګزاره یې وکړه. څوک خبرې کوي کم ځای نه؟ انا ملنګ یم د ټاون. پېښور نه. جی جی. د ټاون. ښه ښه پروګرام کې به څه وایې را سره پروګرام اورئ؟ ها بالکل پروګرام اورو. اکثر خو دوه وختي پروګرام صحیح نه و. اواز تاسو کټ کیږي تاسو بیا ټرای وکړئ. ها اواز مو کلیر نه دی تاسو بیا ټرای وکړئ. نه پوهېږم چې د څه ستونزه ده اور موږ به کوشش کوو چې ستاسو کالز پکې بیا والو. ښه زمونږ خوراکۍ راغلی او اواز ټیک نه و. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروګرام کې هرکلی درته وایو په خیر راغلی. خیر دی علیشان خاطر کا خیر خیر. هرکلی درته وایو دا څوک دی کم ځای نه دی؟ جی آیت خان د باړې نه. حیات خانه څنګه یې؟ خیر دی څه ښه یې جوړې. ستا اواز ښه راغلو د نورو اوازونه ټیک نه راتلو. بس ما موبایل نه وای. ښه نو څه دې خوښه ده خرڅوې نه؟ نه نه مړه اوس مې اخیستې. په څو پیسو باندې روپۍ نه؟ پیسو حساب خو راته پته نه لګي او په روپو باندې په 3,500 روپۍ مې اخیستې. ډېر ګران نه دی اخیستی؟ دا به 4 سیمونه خوري بس. اله ها دومره په لږو پیسو 4 سیمونه ولې خیر خو دې 4 سیمونو باندې ته څه کوې؟ نو بس پکې اچوم سیمونه سره ډېر دي. ستا داسې په تورخم باندې په تورخم بارډر چې د جي خانه 22 ویلرې ولاړې دي چې یو سیم پسې کولوی او بل بندی. بس ما ویل چې سیمونه پکې ډېر راځي خري. ښه ښه زیات سیمونه مړه ما استعمالوئ یو سیم استعمالوئ چې ټولو ته ستاسو نمبر ورځي بس دا کافي دی. صحیح ده صحیح. او که نه د ډېرو سیمونو څه فایده شته؟ نو بس لوکه پیدا ډېره شته. که خپل ملګري پې تنګوې کله یو نمبر نه میسج ورته وکړې کله بل نه ورته وکړې نورګل تنګوې. اوس خو دې وخندلو حقیقت تسلیم شو. بالکل حقیقت په ډاګه شو. او نه رښتیا درته وایم. نه نه مطلب دې نورګل تنګوې که نه؟ نورګل ټلیفون کړی او بس دوکړې درته ووایه. دوکړه ما یې د دوکړه په څه وي چې کله یې وویله ما ته پته ولګېده دا دوکړه ده. ښه دا ما په ډایرکټ د اواز نه وپېژندلو. ښه ښه ما چې نورګل کړی دی کال. ستاسو سایډ ته زمونږ ریډیو اواز څنګه دی؟ تاسو ریډیو اواز خو ډېر صفا دی. صفا دی که ښکلی دی؟ ډېر ښکلی تیزه فرکونسي ده. ښه ښه ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ. جی السلام علیکم. اوکې وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه. آیات موږ سره و د بړې نه اور وایي ستاسو فریکوینسي چې کومه ده هلته وایي اواز چې ده وایي صفا دی نو بس چې صفا وي نو دا ښه خبره ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اواز به اوس چې صفا درځي که نه؟ اوس په صفا راځي خو تا د وایس چینجر ولې پې لګولی دی؟ د موبایل نه نه اواز راځي خو تا د موبایل باندې وایس چینجر دی که مسنجر دی وایس چینجر ولې دا دی ولې لګولی دی هلکه لکه ته وایس چینجر پې لګوې لکه اوس به د پلار د اواز اورېدلي واله وې ښه د کال ډرپ شوی دی وړوکې ونې کیتي پیتي ماشومان یې اور تاسو وایس چینجر نه خبر شوئ منم دی یار. خبره ترې خو به الریډي روانې وي ستاسو میسجونه هم روان دي ستاسو کال هم دي کامنټس هم دي ډېر اورېدونکي چې د هغې ته هم په انتظار دي چې څه به وایي. ٹاپک کے حوالے سے دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتی ہے. بالکل ټیک خبره ده سو دا چا ویلي دا پته نشته میسج یې کړی ډېره زیاته مننه. سلامونه کوي برم یا حرم آپ کو سلام. وعلیکم سلام. بچا جی غزل لگے لگے مہام چلا لے. اچھا چلو دیکھتے بچا جی
باچاجي خو بس باچاجي دی کنه. ډیره زیاته مننه. عمران د هنګو سره نه اگین میسج کړی، تاسو ډیره زیاته مننه. خوشاله اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم سلام. پروګرام کې درته هرکلی وایو. څوک او کوم ځای نه؟ أنا ملنګ د پېښور نه. ډېره مننه. ایمن پېښور نه که څه نامه ده واغسته؟ أنا ملنګ. انا ملنګ. کله چې تخلص پکې راشي نو بیا شاعري پکې راځي. ما په خیال شاعران به وای نو تاسو او بالکل سره د دې شاعري وکړه. ګډه وډه شاعري که صحیح شاعري؟ نو بس نه ډېره وډه خو نه کوم هسې. ګډه وډه مطلب مې دا نه دی. ګډه وډه مطلب مې دا دی چې ډېر خلک چې د نورو خلکو چې دا شاعري پټوي که نه. نه نه زما د انم خورکۍ خوشحاله اوسئ، خفه مه شئ اور आवाज لږ راوچت کړئ. یاره زما نشته نه ده کړې که نه زما اکثر له ښار کې اواز رسي که نه ښه تېز دی زما اواز. دا خو تاسو هغه زوړ ګاډی یې چې سهار ټایم چې دا په دیکو سټارټ کېږي. نه نه زوړ ګاډی نه یم. نه مثال مې درکړو هسې که نه لکه هغه زړه ګاډي به وو که نه سهار به چې د کله ستا په ژمي کې به د سټارټ کولو نو دیکې به دې ورکولې. نو تاسو چې نشته نه یې کړې تاسو اواز چې د سلو وي دا اوس کومه خبره شوه؟ نو بس زما اواز داسې سلو دی که نه چې ناسته ونه کړم بس ډېر ښه سلو شي. ښه ښه صحیح. نو تاسو خپله شاعري هم کوئ؟ جی بالکل. پروګرام څومره وخت نه اورئ او چې دا نن مو څنګه کال وکړو؟ دا پروګرام خو چې کله زه ښیم هر وخت یو نن بس راپاڅېدم بس رجوع کولم ستاسو پروګرام او کله کله جواب ته ستاسو پروګرام دی. صحیح صحیح. نو پروګرام کې به څه وایې را سره؟ پروګرام کې څه دا ووایم چې تاسو مصیبتونه تکلیفونه راځي که نه نو الله پاک وایي چې زه خوشحالي چې در کوم نه هغه زما د طرفه وي که نه. او کله چې مصیبت په تاسو راځي نو هغه ستاسو د عملونو وجود که نه نو موږ ته پکار ده چې موږ عملونه صحیح کړو او په صحیح لار روان شو کیدای شي دا دومره تکلیفونه او مصیبتونه ټول شوي نو عملونه صحیح کول پکار دي. بالکل عمل ټیک کول پکار. صحیح. انم خورکۍ ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه. زمونږ دا خورکۍ راغله اور اواز ډېر زیات سلو نو بس خبرې وکړې خو زه پې ځینو خبرو باندې پوه شوم ځینو باندې نه. تاسو به پوه شوي یا آی ډونټ نو. اور نیکسټ کال اف د شو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکارنا څوک؟ ایاب. once again په خیر راغلی. په خیر اوسې څنګه؟ خیر دی. وختي مې در سره خبرې وکړې ها او دغه دوپړو پورې راله ډېره خنده څه عجیبه غوندې کې شي. نه اصل کې چې کله ما ته دوکړو نه ووایي ما یې دا به کومې لکه ما ته پته نه وي د دوکړې به داسې وي که نه نو داسې خو راته پته ده پوه شو چې هغه ډول وي که څه شی وي هغه خلک یې پوه وایي ډول وي که څه شی وي دا او ډول دوکړې په څه باندې ویلی کېږي خو بس یو شیز وي ما ته پته نشته چې څه وي الله مو دې ساتي نو نو بس دغه دی داسې کار دی چې لږ دونه مهرباني وکړه چې نور حکیم صاحب ته وایه که نه چې نایاب د تا کال نه وایي که نه چې د شو سبا له شو چې کومه د شو د شپې شروع کېږي نو دا به هماغه د چهارشنبې نه شروع کېږي او که نه چېرته بل ټایم دی. صحیح دی. دا مونږ چېرته بیا درته ووایو که خیر فی الحال چې دا لا ډیزاین شوی نه ده بیا به درته ووایو. لږ دوه پروګرامونه کوه نو ښه به وي که نه. اوس دې بیخي اواز نه راځي. سیریس اوس دې اواز نه راځي. ما سره دې دا پاټ وکړو دا اواز بیخي نه راځي او ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. لږې ټپې راته پلی کړه که نه الله توبه. صحیح ده. اوکې صحیح ده. ډېره زیاته مننه. دټې مونږ په فیسبوک لایو یو نایاب خورکۍ نو چې فیسبوک نه اخوا دې خو شو نو ټپه درته کوم ښه 09152544143 د دې کال ډراپ شوی دی اور تاسو څه وایئ په د فیسبوک کې هم ټپې درته پلی کړو. اوس په فیسبوک کې ټپې پلی کړي او
فیسبوک ولا مشر به راغلی او بیا به چې دا مسله راته جوړوي که نه. د کال ډرپ شوی دی اګین پاته نشته چې دا ولې څه ټیکنیکل ایشو راتلی شي. د فیسبوک لیدونکو او اوریدونکو نه به عزت واخلو. ستاسو ډېره زیاته مننه. او محمود الله صاحب چې دا سلامونه کوي سلام زبردست جي ډېره زیاته مننه. محمود الله صاحب زمونږ یو ښه ریپورټر دی چې دا خیبر پښتونخوا کې مختلف ځایونو کې چې دا کار کوي. ډېره زیاته مننه ستاسو هم او څومره لیدونکي اوریدونکي دي ستاسو یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ. او لیدونکو نه به مونږ اجازت واخلو ځکه چې مونږ ګڼ شمېر لیدونکي د ټیم ویني خو بیا هم چې دا مونږ به ته اجازت اخلو ځکه چې څوک په اوس راغلي وي لیدونکي او څوک په چې دا روان وي او څوک روان وي څوک روان وي نو دواړو ته هرکلی او په مخه ښه ورته وایو. نو فیسبوک لیدونکو نه به مونږ اجازت واخلو.